خیبر چې فتح شو بخاری شریف کې نن حدیث تیر شو کتاب المغازی کې امام بخاری رحمت الله علیه یو حدیث باب راوړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کس هغه مقرر کو چې ته به د خیبر والاو نصر راوړي قجوري براوړي صبر راوړي زما خبره پويږي یا نه پويږي کې نم زکه چې بیا نه خبره وګديږي بس مختصر بچنګې به خپه کېدل چې راته ولي او دا د زړه د پاسه او زور لګه سو خبرې کوم خیبر کې غزوه ګوري معاملات نبی علیہ السلام یو صحابي لګي ته التلاشا او د اغوینا دا د اجاره قجوري راوړه دا د فصل قجوري چې پاغوي من کمی خودلی هغه ته راوړه دا صحابي لاړو چې کله الته اورسیدو د قوم نه قجوري راغونډ کړي س قجوري په ګډيره خپل راوړي مزیدار غټي غټي سردار کونین ورته وي دا دی خیبر نه راوړي وي او یا رسول الله دا مې د خیبر نه راوړي وي د خیبر ټولي قجوري داسې دي ولا یا رسول الله ټولي خدا سلی دي نو دا څنګه خپل دي وي دا خود څه د چې مونږه 2 ساعه ورکو یو ساعه پیداوالو مثال پښتنو 2 کیلو ورکو 1 کیلو پیوالو 2 دړې ورکو یو دړې وي هغه قجوري دي وي او دام قجوري دي وي او نو داولي وي هغه نه پاک دي قجوري څه دي نه پاک دي وړي وړي دي او دا پکې مونږ چان وکي نو هغه پکې چان کړي نو قجوره مونږ والو یو قجوره یو دړې په 2 دړې باندې نبی علیہ السلام هغه ته وي بیا داسې کار مکو دا خو سود دی جنس بدل نه کو جنس په جنس باندې څنګه سیوا اخلي هغه یا رسول الله ته خدا کار روان دی وی ورته وای چې تاسو باندې به خدای پټیم باران نه کوي کوم قوم کې چې دا شی شروع شي په دې قوم الله د خیر فیصله نه راولي او زر لا شي دا غوي دا طبيعت بدل کوي شارحین لکلی دي دا صحابي لاړو وی خنو څنګه بکو یو حیله ورته شرعیه جوړ کړه حضور پاک ورته وی التلار شي ورته وای چې دا زړی قجوري خرڅ کوي په قیامت باندې او اغي قیامت باندې بیا د اخی قجوري والي جنس به بدل شي اوس دا خبره خو یو صحابي ته وکړه یو خیبر تلاړه پټاله مدینه کې خبره خوره شو چې د دینه بعد بسوب خراب قجوري په خو قجورو نه بدلی بلکې خراب قجوري به خرسي په یو قیامت باندې او پاغي باندې بخي قجوري اخلي او که یو سړی ډېر اخلي دا خبره خرسي او د دې په قیامت به ځان ته د خراب قجوري اخلي زما خپل پیغمبر د خلینه الفاظ اوتل صحابه وزان کې راوستل یو صحابي تله مال وړه دی یمن ته بلا قجوري وړي خبر ورتراغه وی خبر نه وینه وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه برکاله وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خو قجور متعلق دا خبره کړی دا اے سدي خیل اوس یمن ته منګه دلته زنګلی نیر باندې د زوباسو او چاته وی مولوی صاحب دا خبره کړی به زمونه خو وخت تیر شوی دی دا خو وخت تیر شوی به بسره ګور به بنکو والله کې زنګلی ته لاړ شي لاړ به شو منګه نه یو تیار ورته صحابي چې خبر اوریدا څنګه ویلي سرداري کونین وې دي نبات با خرابي قجوري خرسوي داغي به قیمت لګوي بیا به داغي قیمت باندې اعلی اخلي یا به اعلی خرسوي داغي په قیمت باندې به ادنا اخلي دا صحابي کورته زینا ډایرک مسجد نبوي نه یا منتروانيږي خلق ورته ویلار شاد جناب رسول الله نه تپوسو کا کی دیشی تا ته رخصت وی دا خوران دی معاملہ دا ورته وی نه نه زما یقین نه زما قجوري بخرسي شوی نوی زبزان رسوما سورزو کی دنن دنن لاړو یمن تا دکاندار ته وی زما قجوري سشولې ورته وی اګ دیم پرتی دی دادم پرتی دی وای خبره صدا ورته وی ما یو سودا کړی وا او جناب رسول الله دا غینه من فرمایله دا فلهذا د دې تاوان ټول زما دی دا قجوري ما ترا کازي خرسو ما التلاړو بل دکاندار باندې خرڅ کړی اغه نه قیمت وروړو د دینا د نو او د خسته قجورو سودا یو کړ ورته وی اے د خدای بندا دا خود حکم دراتلونا د علم دراتلو ستانه وړاندې خبره وا ولید پزان دومره سخت راوسته وینه تاوان له تیارم خود جناب رسول الله خبري ماته دو ته تیار
نه ما د ختم نبوت مسله دغه ده کومنګو تاسو معاملات صحیح کړل قادیانه پکې چا راوسته قادیانه هغه بس یو زما عقیده به خراب کی خو زما معامله خراب ده چې معامله می خراب ده په دې معامله ز غذا کور ته وړم زوی می یو لس کال وړاندې مسلمانو لس کال بعد د اغیار سره کې ناستو د خراب غذا اثر پیدا پرې وته چې هغه لاړو قادیانیت قبول کو د دې مین وجه ده چې د والدینو غذا خراب ده د والدینو لین دین خراب ده د ختم نبوت مقصد زما ده چې اے مسلمانان معاملات صحیح کړئ اثر به ان شاء الله په تمام دنیا خوارشي زمنګ معاملات خراب دي کاروبار مو خراب دي دی وجنه زمنګ باران پټیم راوريږي نه دی وجنه زمنګ حکمرانان زمنګ فیصله د قران او سنت نشره حنافظوله مین وجه دا چې هر سړی داغه په بڑا باندې پیس دی دا پیس کار کول پکار دی دا پیس غرزول پکار دی منګو تاسو ظاهر پخپل ځان کې د پیغمبر سنت را وصل معاملاتو کې د سردار کونین طریقه غوړه کول قران سنت د کولو کې د خپل پیغمبر د صحابه د صحابياتو تعلیمات حاصلول الله دې زمونږ زنانا زمونږ مردانا په قران او سنت باندې پوي کې الله دې عاشقان کې دا زمونږ